مونږ غلط دایو چې مونږ ترجیح دنیا ته ورکو. ترجیح به مقصد چې دی هغه به آخرت ګرځوي. دنیا خو یو زمونږ ضرورت دی، هغه به مونږ ته الله رسوي، مونږ به صرف کوشش کوو. نو چې ته د رب کارونه کوې که نه، هغه سمیع هم دی، بصیر هم دی، قدیر هم دی. سمیع اوري، بصیر ویني، قدیر طاقت لري، قدرت لري، هغه به ستا کارونه کوي. خو چې ته خپل رب طرف ته مخلص شې، چې مخلص نه جامه دی ایوه ده او دنه بل څوک دی. علامہ اقبال سے فرمائی زبان سے کہہ بھی دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. کارونه خو دې نورو کوي، صرف په جبې کلمه وایي. په جومات کې دې پته لګي چې مسلمان نور، خو مقصد دا ده صحیح په کاروبار کې ډنډه چلوي. مقصد دا شی چې 2 روپۍ ارزان شي چغې وهي، خو چې ګران شي بیا داسې نه کې ازان په شپېلۍ کې بیا هغه ریټ چلوي. حالانکه شریعت پروي خو تپوس وکړه چې دا تا دپاره څه دي. نو علامہ اقبال سے فرمائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زړه نه خو دې کارونه د مسلمانانو دي شروع کړي، سترګې خو دې د مسلمانانو چې په هر یو شیز باندې ته غور کوي، نظر کوي. مونږ مسلمان یو، مسلمان ته الله یو داسې مقام ورکړی دی. 4,000 مذهبونه دي، خو په دې کل مذاهبو کې له واړو نه غوره مذهب چې دی هغه مذهب اسلام دی. د هر یو شیز الله مونږ ته طریقه خیلی، خو مونږ نه قدر نشته دی، مونږ نه اهمیت نشته دی. الله رب کریم دې مونږ ته د الله عهدونه پوره کولو توفیق نصیب کی، او د ده په نعمتونو باندې شکر ادا کولو او امتحانونو باندې راضي اوسېدلو توفیق نصیب کی. سمو واورېدل په دې باندې عمل کولو، په خپل زړه ګلدسته کې ځای ورکولو توفیق نصیب کی.